مخامخ د تنګي شملورو پښتنو د جوش او د جذبې نه ډک نوجوانانو السلام علیکم. عزتمندو مشرانو، نن ما ته داسې الفاظ نشته چې په هغې زه د تنګي د پښتنو د غیرو عوامو شکریه ادا کړم. نن چې زه په دې سړک باندې راتېرېدم چې کوم استقبال په دوکانونو کې ناست زمونږه دوکانداران رونو زمونږ وکړو، په لارو کوڅو کې زمونږ کوم استقبال وکړو، نو موږ څه داسې الفاظ نشته چې شکریه د هغې ادا کړو. کومې څه خبرې بعضې وخت کې خلکو پیلاو کړې وي چې په 4 کالو کې یخیا په تنګي کې ناستو، تنګي له څه کړي، زه ورته یم که ما چېرته څه نه وی کړی نو دا داسې استقبال به زما نه کېدلی. عزتمندو مشرانو، نن زه دلته په فخر سره ویلی شم چې په 4 کاله کې د تنګي مشرانو څونه اجتماعي مسلې ماله راوړي، نو هغه زه هلته د خادم په حیثیت هغوی سره پاڅېدلی یم او کار یو دفتر کې د هغوی مسله وه نو هغه ما حل کړې ده. د دې ځای نوجوانان حق راغلي وو، د هغوی هره مسله که هغه به دې ده کې د اډمیشنو مسله وه، که هغه به د جنکو په کالج کې وه، هغه ما دلته کوشش کړی دی. نن زه دا ویم چې د تنګي یو سټوډنټ د دې غونډ تحصیلي تنګي دا تاسو ما ته وښایئ چې هغه وایي چې یاره زه دفتر ته ورغلی وم او دا ماله دفتر نه دی راپاڅېدلی، زما د مسلې د حل کولو کوشش یې نه دی کړی. زه بلکل چیلنج کوم چې یو کس داسې ووایي چې یاره دا ماله نه دی راپاڅېدلی. عزتمندو مشرانو، دلته که ستاسو د مقبرې خبرې راغلي، دلته که د هغې د حدوداتو خبرې راغلي وي، دلته که هغې کې نورې مسلې هغې د تحفظ خبرې راغلي وي، د دې د کمیټي به ماله راغله، کومه چې د خدمت کمیټي تاسو څه نوم به هغې له ورکړو هغې به رالل، زه به ورسره پاڅېدم او دفتر نه به پاڅېدم او په موقع به مې هغه مسلې حل کولې. دلته عزتمندو کاره مسله وه، که هغه د ګیس و، که هغه د کې د صفایۍ وه، نن زه دلته چې ولاړ یم تاسو ته پته وه چې ما دلته چارج واخیسته، دلته د کمیټۍ څه صورتحال و، یوه ټرالي وه هغه هم هایډرالیک نه وه. دا تاسو ته پته شته او که نه شته؟ تاسو کله پکې ګرځېده به. بیا چې زه کله ما چارج واخیسته په لومبي فرصت کې مې دې له سوزکي واخیستل، دې له مې ټیکټرې واخیستې، دې له مې لوډر واخیسته او بېله بېله کوڅه زه په موټرسایکل باندې تنګي په کوڅو کې صفایۍ والا پسې به ګرځېدم او ما به دې ته صفایي کوله. دا تاسو یاد نه دي؟ عزتمندو مشرانو، زما نه مخکې دا څونه وخت په تنګي کې ډمپینګ ګراونډ نه و چې دا کومه کچره به راله بیا به د دې خوړ غاړې ته یا دې ده چې په دې سړکو د مقبرو غاړو ته لوېدله، هغه د اجارې پیسې به چې مخکې راتلې نور خلکو هغه اجارې پیسې پته نه لګي چې څه طریقې سره په دې نورو تحصیلونو کې استعمال کړې. خو شکر الحمدلله زه چې نن تاسو ته په سټیج باندې موجود یم، ما هغې له ډمپینګ ګراونډ واخیسته او دغه ځای کې 10 کناله ډمپینګ ګراونډ مې وله واخیست. عزتمندو مشرانو، ما په خپله توګه دې ده کې به پرې راله نور خلک پې اوس وایي دا کار هم کړی، خو دا ده چې ما څوک پذاب کړي نو چې ما پې تختې لګولې. دغه ځای کې که تاسو وګورئ د جاوید حسین خان او د پراچک ور مخې ته به څنګه ډنډ ولاړو. تاسو بیا هغه ډنډ چېرته ولیده؟ تاسو بیا ډنډ چېرته ولیده؟ زه څومره مینه چې ما له د تنګي خلکو را کړې وم، دومره ما د تنګي خدمت په کوو. زه د تنګي د خلکو نه ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې ما کله دلته چارج واخیسته زه کېناستم، ما سره دا خوف او یره وه چې یاره دلته به زه څنګه څه کارکردګي وښیم. خو چې دې تنګیوالو ما له کوم مینه او محبت راکړه، دوی خپلې مسایل چې رابل او ما ته به یې وښودل، زه به د یو خادم په حیثیت هغوی سره روان شوم. ما د اوړي غرمې نه دي کتلي، خو دلته به روان وم چې کومه مسله به راغله ما به حل کوله. دې ځای کې زما یو ورور موجود دی چې هغه سره زمونږ په منګه د احسان و چې هغه ایجوکیشن کې سوپرنټ و، نو موږ له ډېر زیات خدمات کړي. خو چې هغه کله ما ته وویې چې په دې ځای کې دا مسله ده، دا بعضې مسلې ګوره دا په اختیار کې هم نه وي، خو ما چې نزوري کړې. زما بل یو ورور ناست دی په هغه وخت کې ما د پړانګ غار د غر نه هغې له هغه اکسیویټر راوستی چې نه شو کولی، او هغه مسله مې ورته حل کړې ده. هغه چې کوم هغه ځای کې اوبه بندې شوې وې هغه مې ورته دغه کړله.
عزتمندو مشرانو نن پارټي یو ځل بیا په ما باندې اعتماد کړی او دا اعتماد یې په ما باندې هغه سابقه کارکردګۍ د وجې نه چې یاره ما دلته د ناظم په حیثیت نه د خادم په حیثیت باندې څوک دې وایي چې موږ ورغلي چې د ده ور بندو یا څوک دې دا وایي چې ما نه دا تپوس کړی چې ته په کومه پارټۍ کې ما ته نن هم دا پته نشته دی چېرې دا څوک په کومه پارټۍ کې دی خو چې څوک راغلی زه ورسره پاڅېدلم عزتمندو مشرانو نن تاسو ته مخه کلاو ده نن موږ او تاسو یتیمانانی نن چې زموږ په سر باندې نن په اسمبلی کې زموږ نمایندګي نشته نن زموږ مشر چې په اسمبلی کې نه دی ناست نو په موږ باندې داسې نااهله داسې سلیکټرانو په موږ داسې نااخله مینې دلته سلیکټ کړی چې د تنګي ډېر بادر او غیور خلک چې هغه له مشر له خلک دي زما پیسته دلته د یونین صدران دا به داسې رالل ښه کار به ورسه مسله به وه زه به ورسره پاڅېدم او د ایسي دفتر ته به ورغلم ما راشه دوی مسله حل کړم بې هغوی په ما حق لیده چې زما دفتر ته به راتلل دا د تنګي ته څو میاشتې مخکې د تنګي غیور عوام د بجلۍ دپاره په حیثیت جرګه امینې له لاړل نو امینې څه کردار ادا که آیا دا د مشرۍ اهل خلک دی آیا بیا زه هغه خلکو ته ویم زه دا نه ویم چې یاره مسله دا ده چې یاره زه به دا اسمان ځمکې له راولم او دا ځمکه به اسمان له ورولم خو کم از کم هغه د تنګي هغه غیورو ته یم چې هغه اپایار تاسو ایرې کړی دي تاسو ایرې کړی دي ما ته ووایئ ایرې کړی م دي او هغه اپایارو کې نن چې دلته کوم د پی ټي آی کینډیډیټ دی هغه ستاسو اتحاد ستاسو اتفاق دا ماغه کس ختم کړی و دا نومونه ماغه کس ورکړی نن ستاسو کینډیډیټ ته دلته په کوڅو کې ګرځي آیا هغه د اوټ قابل دی بالکل نه انشاءالله و انشاءالله دا تاسو چې ما سره نن د کومې مینې اظهار وکړو وخت مختصر دی زما ډېرې خبرې پړله وې چې یاره ویې کړم خو ما زمونږ صوبایي مشر ناست دی هغه به خبرې کوي خو انشاءالله دا وعده در سره کوم چې انشاءالله دې ځله دا ناظمه چې دې ته دغه مله چینج کړی دی ډېر زیات اختیارات یې ورکړي انشاءالله په شریکه باندې په دفتر کې نه دلته به په دې حجرو کې ناست دي دلته به په دې ډاګونو کې ناست دي او د دې تنګي مسایل چې کوم دی دا به په شریکه ختمو زه یو ځل بیا ستاسو د ټول کلي د دې ناست قدرمندو مشرانو د دې ننګیالي نوجوانانو او په لار کې چې زموږ کوم استقبال خلکو وکړو د پارټۍ نه بالاترې چې زموږ له کومه مینه او محبت راکړه زه د هغوی ډېر زیات شکریه ادا کوم او زه دا تمه لرم چې انشاءالله ډېر وخت بعد به په دې الیکشن کې د خیره سره د تنګي عوام چې کومه دی هغه تېر شوی دغه بدلۍ د خیره سره انشاءالله دا تنګي یونین کونسل دا به قومي وطن پارټي ګټېږي